خاوند د خپلې بیبي نه خبر نه وي او دا بیبي زناهکاره وي او د دې په دې زنا باندې خاوند خبرداره نه وي، رب کائنات با زما محترمو دې خاوند ته جنت ورکي په دې خبره باندې چې دې بیبي دې خپل خاوند سره خیانت کړی دی او الله جل جلاله به په دې ښځه باندې د جنت هغه خوشبو هم حرامه کړي. مه ورکوئ واک اختیار دې زنانو له، زنانه دې په دې خبره نه خفه کېږي، د دې د رهنمایۍ دپاره، د دې د همدردۍ دپاره، دې ته د لار ښودلو دپاره، دې له د مشورې ورکولو دپاره الله سړي پیدا کړي. دا زنانه به د خپلو سړو سره مشوره کوي. په کور کې زنانه ناستی، سړي کور کې نه وي، بار نه څوک راله ورې وټکولو، نو دلته دې زنانه ته یو علاج ښودلی شوی دی چې په نرم انداز کې به هغه ته نه وی چې ته څوک یې، د غصې انداز کې به وی ته څوک یې. زنانو دپاره ټول اصول ښودلی شوي. نو زما محترمو په بازار کې زه یو جوړه خوښه کړم، خپلې بیبي دپاره یې راوړم، که بیبي مې دا وایي چې دا مې خوښه ده یا مې دا نه ده خوښه، نو ورته یم ته چا ته چې زه ستا خاوند یم. ښځه سینګار خپل خاوند ته کولی شي، په دې ښځه باندې د الله لعنت چې زما محترمو دا د کور نه وځي، سپری ولګئ، دا د کور نه وځي، میک اپ کوي، سرخي کوي، نو دا خو د دې نه واقعي ثابتېږي دا خبره چې بار سړو دپاره ته ځان ښایسته کې، په خپل کور کې خپل خاوند ته دې چېرته ځان ښایسته نه کړو. په خپل کور کې خپل خاوند خپلې بیبي ته د محبت په نگاه باندې وګوري، بیبي خپل خاوند ته د محبت په نگاه باندې وګوري، رب کائنات دې دواړو ته د محبت په نگاه باندې. زنانه سترګې د خپل خاوند دپاره دي، د خاوند سترګې د خپلې بیبي دپاره دي. که دا خاوند نامحرمه زنانو ته ګوري، خپلې بیبي سره خیانت کوي، زما محترمو د قیامت په ورځ به رب کائنات د ده د خیانت د دې بیبي مخې ته هم را څرګند کړي، د پوره دنیا عالم انسانیت مخې ته به هغه خیانت را څرګند کړي چې دا هغه بدبخته دی چې دې خپلې بیبي سره دا خیانت کړی. بیبي د سره محبت کولو، بیبي په دې سترګو باندې به خپل خاوند ته کته او خاوند به داسې. نن چې ته خپله بیبي ډاکټر له بوځي، نو ډاکټر څه وایي؟ ته بار کښېنه، ته بار کښېنه وایي. نن که یو پیر له بوځي، تا ته به وایي ته بار شه. زه تاسو هوښیارول غواړم چې زما غیرتمندو مسلمانانو په دې ټولو خبرو باندې ځانونه خبر کوي او پوه شي او ځانونه هوښیار کوي، په چا باندې نن سبا وخت کې اعتماد مه کوو. نو زما محترمو دنیا آباده شوې هم د زنانو د لاسه ده او دنیا به بربادېږي هم د دې زنانو د لاسه. نو خپلې زنانه به انشاءالله په کنټرول کې راولو. خپلو دې ماشومانو ته واضح الفاظو کې ویم، جنۍ ته به زما محترمو دا بې نستوړو کپړې اچولي، نو دا په دې لاره روانئ. هر انسان سره نفس او شیطان شته که نشته؟ بیا وایي کم عمره او کم دی وړې ماشومې سره زیادت وشولو، نو دا زیادت خو تا په خپله باندې وکړلو. دې ماشومې ته داسې لباس ولې ورچوې چې بل سړی په ګناه باندې ور مبتلا کړي؟ ماشومه ده، دې ماشومې ته په دې ماشومتوب کې دروند لباس واچوه. ماشوم دی په سر باندې ولا پټکې کېده، ټوپۍ کېده. ستا بچې زما بچې په ګیره کې شټیل وکړي، قسم د الله په ذات باندې تاسو خوشحالېږئ. زما بچې هم لا دومره شو دا په ګیره کې شټیل وکړو. او بعضې پکې څه وایي؟ ما ته خو پته نشته زما بچې په ګیره کې شټیل کوي، ما ته خو پته نشته وایي. ښه زما بچې ګیره کې شټیل کوي. هوښیارومه دی، اول نه دې خبردارومه چې ګورې زمانه خرابه ده، حالات خراب دي، فتنې دي هر طرف ته چې کم دی. بالخصوص د دې پښتنو او د دین اسلام دومره دشمنان ناپیدا شوي دي په مختلفو طریقو سره. زما محترمو زمونږ پښتانه او دا علما او دا حفاظ او دا مدرسې او دا جماعتونه دا تبلیغ والا بدنامول غواړي. ولې زمونږ خبره نه منئ تاسو؟ زما محترمو اخري درخواست کوم چې د دې خپل اولاد صحیح تربیت وکړي، د دې خپل اولاد صحیح تربیت وکړي. ما له ډېره حیا راځي چې په دې منبر باندې هغه الفاظ استعمالومه، خو معاشره په دې غلطیانو کې مبتلا ده. او زما محترمو دا منبر اوس هم چې زه راتلم د کمرې نه، الله ته مې وژړل چې یا الله دا منبر د جناب محمد رسول الله منبر، یا الله موږ ډېر کمزور یو،
یا الله د دې منبر هغه ډیپټي تا موږ ته حواله کړې د رب کریمه موږ نه په پوره هفته کې ډېرې کمزورۍ کمې کوتاهۍ وشي الله بار معاشره یا الله نافرمانۍ نه دي بې حیایۍ نه دي الله که سترګې اوچتو په نامحرمه زنانه سترګې لګي په فحاش لباس کې به روانه وي یا الله زمونږ دفترونه زمونږ بازارونه زمونږ لارې کوڅې زمونږ یا الله یو ځای د زنانو نه خالي نه دی او دا زنانه خفه کېږو به نه زما او ستا خویندې میندې دي نو زه خپلې بیبي ته ویم چې دا جوړه واخله دا ما راوړې ده او دا زما خوښه ده دا چې زه ستا په بدن باندې وګورم ته ما ته خوښه به ولې دا جوړه ما خوښه کړې ده او که بل چاته اچې دا جوړه بدله زه سر کې بدله کړم زه ستا خاوند یم زما محترمو انشاءالله ما سره به عزم دا کوئ چې سبزي به سړي په خپله کور کې زنانو ته به غورځئ زنانو څومره د بازار سوداګانې دي سړي به دا خبره په خپل ځان باندې دا ذمواري لازم ملزوم کی چې هر رقم د زنانو د میک اپ سودا ده که د کپړو سوداګانې دي او که دغه شان نور چینی غوړي دي دا به زه راوړم او په کور کې به دا سودا ورته غورځوم ها رشته دارانو کره پلار کره بوتلل وي بلکل هغې نه منه نه ده راغلې خو زما محترمو هغې سره به خامخا خپل خاوند وي